درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام تاسو لایات شي مونږه د مړی متعلق خبري شروع کړې دي دینه پهله مونږه دا خبرې کړې دي چې یو سړي باندې د مرګ اثرات راشي نو دی بس کوي خلق به وسره سکی او چې کله دغه بنده وفات شي نو بیا به خلق سکی او دریم پکې مونږ دا خبر اړوان دي جمعه کړې و چې مړی ته غسل مونږ څنګه ورکو دا غي مکمل مسنونه طریقه هغه مونږ ویلې و نن سبق زمونږ دا دی چې کم یو مړی ته غسل ورکول دا واجب دی کس میت کو غسل دینا یہ واجب ہے مړی خډیر وی او کم یو مړی ته کم دی غسل ورکول دا سویه دا واجب وی نو پاغه کې نمبر 1 چې کم دی ولادت کے بعد اس میں زندگی کی آثار پائے جائے یو معشوم شو او هغه جړاو کلا یا یو معشوم شو او هغه کې حرکت او داسې صاحب کې و او داسې ګنټې نیمه پس هغه بیا وفات شو جړایم کړي دا او یې جړانه دا کړي خو سې کړي دي حرکت پکيو خلق ویل چې او دا معشوم ژوندې دي ګنټې نیمه پس دا معشوم زې شو دا وفات شو نو دا معشوم ته غسل ورکول او په دمه بیا جنازي منځ کول دا واجب دي نمبر 1 دویم هغه یو معشوم دی معشوم په ودنه شو ویلې او یو داسې هغه پیدا شو چې داغه اندام نو او چې پیدا شو د سره پکې د ژوندۍ اثرات نو او دریم دا حرکت هم نه دی کړي بس پیدا شو معشوم دی او داغه کې کم دی اندامونه کم دیا او هغه کې بالکل د ژوندۍ سنو اثرات پکې نو بالفاظ دیگر د عمل پیدا شو پس نه دا غسته دغه معشوم د کم دی غسل ورکول دا افضل دی غسل ورکول وته افضل دی واجب پینې دی او البته د باندې مونږ بیا نشته دی بدل وجه کم دی یو سیمپل شانتي کندا شانتي جوړ شي او هغه کې بدا خخ کړي شي او په د باندې بیا مونږ د جنازي د پینشته دی البته د غسل ورکول د شي دی دا افضل دی واجب نه دی کچا وته ورکل نو ګنا پکې نشته دی نمبر 1 دا او دویم دا میت مسلمان هو مړی شوی دی او دا مړی کوم دی مسلمان دی نو مسلمان ته غسل ورکول د شي دی دا واجب دی که مثلا یو بنده کوم دی کافر دی ورته بیا غسل ورکول دا ضرور نه دی او په مسلمانانو باندې دا لازم نه دی کله په لازم دی مثلا یو الګ ته هغه دی مسلمان او خدای نه خواسته دا هغه پلار دی کافر او دا کافر چې پلار وفات شو یا چې کوم دی پلار چې کوم دی مسلمان دی او زوی څه شي دی کافر دی او دا زوی وفات شو نو بیا دی پلار ته یا دی زوی ته پکار دی چې د خپل زوی له سور کیا غسل ورکی خو بیا په دې کې چې کوم دی د سنت لحاظ نشته بس عام زر زر لامبا به ورکو بیا به خخ کی نو دویم نمبر مړی د پاره چې کوم دی میت کا مسلمان ہونا دا واجب دی نو پاغه مسلمان ته غسل ورکول شي دا واجب دی دریم نمبر غسل के लिए पानी मौजूद हो
سړی مسلمانم دی او دا وفات شوی دی خو یو داسې ځای کې وفات شوی دی چې هلته د اوبو قلت دی که مثلا مونږ دا خبر وکړو چې یاره دې مړي ته به اوس اوبه خامخا پیدا کوي دا ټول خلک ټینشن کې کېږي نو لہذا بیا دغه مړي ته غسل ورکول دا واجب نه دي ندی بہت بیا خلق سور کی تیمم اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرنا پھر کیا ہے اس کے لیے واجب ہے نو کچرتا اوبه دومره زیاتی وي چې په دې باندې خلک هم نه تنګيږي او مړی ته چې کم دی کمیږي هم نه بیا په دغه اوبو باندې مړی ته غسل ورکول داسې شي دي دا واجب دي او کچرتا اوبه کمی وي یا د سره وینا او د دې اوبو د وجه چې کم دی خلک ډیر زیات په تکلیف کې کېدل نو بیا دغه مړی ته تیمم کول داسې شي دي دا واجب دي او څلورم دا میت شهید نه هو یو بنده چې کوم دی په خپل مرګ باندې وفات شوی دی شهید نه دی نو دله غسل ورکول لا واجب دی ځکه شهید ته چې کوم دی غسل نشته دی نو دا چې کوم دی څلور قسمه خلق دی کہ کس قسم کی میت کو غسل دینا یہ کیا ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے نو پاگے کے نمبر 1 وہ بچہ جس میں زندگی کے آثار پائے جائے اس کو غسل دینا یہ واجب ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ میت مسلمان ہو تیسرا یہ کہ غسل کے لیے پانی موجود ہو اور چوتھی یہ کہ میت شہید نہ ہو تو ان کو غسل دینا پھر کیا ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے اس رازے کون غسل دے سکتا ہے دا ډیره اهمه موضوع ده مړی ته غسل څوک ورکوي مړی ته غسل څوک ورکوي نو پدې کې یو قاعده ده چې مړی ته چې کم دی کنه هم جنس به وته غسل ورکوي هم جنس نه دا مراد سړی مړ شوی دی نو سړی به وته غسل ورکوي ښځه چې کم دی مړه شوې ده نو ښځې به ولا غسل ورکوي نو ہم جنس کا ہونا کیا ہے یہاں پر ضروری ہے دیکھیں نمبر 1 صورت مونږ دا لیکلی دی مرد جمع مرد سړی مړ شوی دی نو غسل به څوک ورکوي سړی به ورکوي او بیا چې کوم دی عورت جمع عورت ښځه مړه شوې ده نو غسل به څوک ورکوي ښځې به ورکوي دریم نمبر صورت پکې دا دی هلته بیا جنس بدلیږي خاون کو عورت غسل دے سکتی ہیں خاون وفات شو او خزه ژوندې ده نو دا خزه چې کم دی د خپل خاون د څور کولی شي دا غسل ورکولی شي ځکه کله چې خاون وفات شي نو څونه وخت پورې خزه نکاح نشي کولی 4 میاشتې او 10 ورځې معلومیږي دا چې لا اوس هم د خزه ده وردا د سړي او د خزه عزت ته ګوره پدې کې عزت داسې پروت دی د خزه په کې عزت داسې دی 4 میاشتو پورې وپته لګيږي چې آیا د اول خاون نه بال بچته دی او کنه کچرته د خزه ډایرکټ بل نکاح کوي او د دې خزه نه چې کم دی بل ماشوم پیدا کیږي او دا ماشوم به کم دی مجهول النسب وي پته به نه لګي چې پلار څوک تو پهلنې پلار دی کدا دویمه پلار دی شریعت دلته حکم کړی دی قاعده جوړه کړی دا چې کله د خزه خاون وفات شي نو دا خزه به کم دی سونه عدت تیری 4 میاشتې 10 ورځې نو دغه خزه خاون عورت کو غسل دے سکتی ہے خاون دی وفات شوی دی خزه چې کم دی غسل ورکولی شي 4 نمبر پاغي کې چې کم دی بیا هم جنس ضرور نه دی داسې معصوم وفات شوی دی او یا داسې جنې وفات شوی دا داغي عمر ډیر زیات کمو چې هغه ته د خزه هم شهوت نکېږي او هغه د هغه معصوم ته د سړو هم شهوت نکېږي جنې ته نو کبیا دغه جنې ته سړي غسل ورکې نو ورکولی شي مثلا باندې پوه شوې مثلا یو جنې دا هغه د 3 کالو دا 2 کالو دا 4 کالو دا هغه د انسان د سره شهوت زینا نو دغه جنې معصومه ته کم دی بیا سړي غسل ورکولی شي نمبر 1 دویم ته کم دی معصوم وفات شوی دی الګ دی دا د 2 کالو دی دا د 3 کالو دی چې د خزو هم متسنه ورزي شهوت نو دغه معصوم ته هم خزه بیا څور کولی شي
غسل ورکول دي. دا زمونږ نن 2 سبقونه شول. یو کس قسم کی میت کو غسل دینا واجب ہے اور دویم دا کون غسل دے سکتا ہے. پاگی کی بیا دا سلور صورتونه دي. و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.